الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. ابتدائی مجلس کی واشری مسئلات و خدمات کی عرض کون کسا کوم انسان مستحب روجا نیولی وی ستلی وی هغه د پاره د اجازه شته د مستحب روجا هغه هر کله وغوړي متوای شي خړای شي بغیر د څه عذر یو ځای د سیاده څه مستحب روجا ته خړای شي ثواب یاد مستحب د عزتي وخري هغه کوم ځای د څه مستحب روجا د نیولی د یو مؤمن دعوت دیر کړلو څه موسا کینا مړې وخره جامو تکا موسا خوراک وکا نو دیږي کې تو ته بیا مستحب ادا د دروجات اوخري خوړلې کې بیا ثواب زیات دی نیولې کې ثواب نشته د روایتو کې شته دي چې کچېره دعوت د قبول کورو جادو خړې واروجا او یا ورجو ثواب دتا ملوي کی ډېر کسان د سیاشت دي چې ظاهري دینی دورر نیولې دي څنګه احکام ته سترګې نغړې روجاوي ته وتوي څه اوخره غي څه ناز درجه خو مخ سارته رسوم کسا حکم منل ډیره مهمه ده دیږي کې ثواب دغه خبره ده چې مؤمن کا دوا دیر کې په کار د رجا وتا اوخري اگر چې ظهر نو ورسته ټیم ویلی نه 15 بجې ویلی نه وي سوې خوري ثواب زیات شو نه څه ثواب کم شو یو صلوات واستای محمد و علی محمد و علی محمد سورہ نور آیت نمبر 21 توسو خدمت کی مو تلاوت کړلو پروردگار عالم فرمایش کی لولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد کچیری پروردگار تاسو باندې لطف و کرم نوی نو تاسو کې یو کس هم تزکیه نشي کېدای یو کس هم تاسو کې نیک صالح نشي جوړېدای دا پروردگار دې چې تاسو باندې لطف و کرم کوي ولکن الله یزکی من یشاء خدای دې چې تاسو تزکیه کوي والله سمیع علیم پروردگار دے عرشی باندے آگاہ وریدون کے کسا دغه یہ کہ پروردگار علم یہ عنوان سغه ډیر مهم دے انسان زندگی کی توفیق الہی دے مطلب پروردگار اشاره کوي چې ځنه کسانو ته توفیق د نیکو اعمالو ملويږي ځنه کسانو ته نه ملويږي توفیق ډیر مهم شې د انسان زندگی کې خدای نه وغوړي خو کرو نیکو کرو توفیق د نوی یاد وساته نیک کار دنه نه کیږي ضروری نه دی چې کوم کار ته نیت وکي واسه پیدا وکي کوم کار څه واس د وی ویا کی حدیث د مولا مولای څه ما كل من نوى شيئا قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفق له ډېر د کسان دي چې نیت کوي چې دا کار م کړی وي خو واس نه لري ډیر کسان دی چې یو شی واس لري چې دا وکی خو توفیق نه وته ملويږي چې پریکټیکل هغه وکی کسا ز ساده مثال در کوم تاسو بلیدلی ډیر څه کسان پیسې شته دولت شته حج نشته پیسې دولت شته زیرتونه نشته پیسې دولت شته خمسي نشته نه څه بادي غني پیږي څه خشای دی پیږي څه واجب دی پیږي څه غوړه مډاکه دی خو توفیق وته نه ملويږي ځنه کسانو ته خدای عمر خویر کړي وي سہولات ویر کړي وي زندګي ویر کړي وي فرصت ویر کړي وي مهلت ویر کړي وي خو زندګي کې دی په وجودات نه خکرونه نیک کرونه نه وشي پیږي چې جامع المنځ ثواب دی نشي تلای جمعه المنځ ثواب دی نشي کوای غسل جمعه ثواب لري نماز شب ثواب لري نافله ثواب لري دا ټول شونه پیږي چې دا نیک کرونه دي اما کیږي تنه نه صله رحم نه پیږي چې صله رحم یو مهم واجب ده نه تنه کیږي ځنه کسان متوسل دي خدای وسایل کام میر کړی وي
کېدای شي دولت یې دوره نه وي، پیسه یې دوره نه وي، خو توفیق خدای ډېر ویر کړی دی. هر یو نیک کار دی نه پرا دی، هر خیرات کې هر یو نیک کار کې دی حصہ شته دی. خمس شته، زکات شته، خیرات شته، صدقات شته، حج شته، زیارتونه شته. کم عمر کې د څو واره زیارتونه، کم عمر کې د حج، هر یو شی توفیق د خدای ویر کړی وي. دا مهم د انسان په کار دی خدای نه توفیق د نوی یاد وساته. بے توفیق انسان د سیده لکه ګاډي بریک فیل څه شوی وي، څه په کومې ویرغلو په کومې لاړالو. تاسو بلیدلی بے توفیق کسان شته دي څه وایي زندگی خدای ویر کړي، وسایل ویر کړي، پیسې ویر کړي، خو بے توفیق دي. بے توفیق د سې دي سردرګم دي خپل زندگی کې، مادي زندگی کې، دنیوي زندگی کې، ظاهري زندگی کې ډوب دي. هر شي نه خپيږي، پیسو ګټلې نه خپيږي، جمع کولې نه خپيږي، بینک بیلنس نه خپيږي، پراپرټي نه خپيږي. اما چې تا خیرات د پاره نیکو کرو حواله سره انسانيات د پاره کرو د پاره شوق او جذبه نشته ده. اذا پیغمبر بداغه دعا ډیره کوله، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا. خدای ایوی لحظه ایو سکند منټ د پاره ما ځان باندې ونسپره اتا لطف و کرم و نظر ایما شامل حالوی. دا ډیره مهمه ده. ایوی خونی کیا دسه کې د شیو دوا وډونه وی و ته خدای توفیق ور کړی بلته نه ویر کړي. ضروری نه ده ایو پلار زمن دی، یو نیک صالح ده، یو په بل لارې روان ده. قرظه بن کعب انصاری مشهور صحابی د پیغمبر اکرام وو. پیغمبر نه بعد مولا صحابیات تیر شوی ده. مولا فارس شیراز صوبې کې گورنر را جوړ کړي وو. 51 هجری کې رحلات کړي ده. دوای زمانو یو علی بن قرظه، یو عمر بن قرظه نمیدو. کربلا وکینا مخکې لسمنا ورځنه مخکې عمر بن قرظه مولا سید الشهدا سره ملحق شو، ای مولا کاروان کې شامل شولو. علی بن قرظه عمر 7 سال لخر کې ورسره و. داغه څکم مولا سره لخر کې ورسره ده عمر بن قرظه څو ور عمر 7 نصيحت لپاره ورغلې ده، نصيحت یو ته کړې ده څه په غلطي رواني. رسول الله المسیح قاتل ته د مليات تړلې ده. کله چې شهید شي سینې باندې زخمونه واخلي، غشي واخلي، مولای څه کله جنازه خپل زنګنو باندې کېږدي، ساري خپل زنګنو باندې کېږدي. امام ته یو ټکی وکي او وفیت یا مولایا، مولا یا ما وفا د سره وکړه کنه مده سوکا. امام ته یې امر ته مو سره ډیره غټه وفا کړی ده. ابل ورور علی بن قرظه عمر 7 سال لخر کې وو. امام په خلاف څو ور امام تروغ پیغورونه وته وکسته مو ورور گمراه کړي ده. مولا بوتلی چې تو ورور نه دی گمراه، ته گمراه شوی. دا مهمه ده. توفیق ډیر مهم ده. کسا مولای کائنات یې التوفیق اول نعمه، اول سعاده. توفیق اولی نعمت اندو ده، اولین سعادت و خوشبختی توفیق ده چې انسان ته خدای ور کړی وي. التوفیق من جذبات الرب. مولا دی چې توفیق د خدای کشش ده. اچو زړه کې چولی وي و مینه ده و جذبه ده. ځنه کسانو زړه کې چولی ده، ځنه کسانې کړي کړي دي ځان نه. د جذباو کې نشته، د ولولاو کې نشته، د شوق ور کې نشته، د مینه ور کې نشته. امام حسین مجلسو مینه تاسو کسوي ځنه کسانو وریا نه وترکش کیږي، دعوت نوي شي بیا و کې کینی، ځنه څه دعوت شي وی رغلی بیا نه ور کې کینی. توفیق ده کنه، چوته ملاو شو چوته نشي ملاو. دا یو برخه ده. انسان سوچ وکي څه کومي حصے کې يم توفیق والا کیم کبھی توفیق خالقو کیم. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد محمد و آل محمد. حدیث د مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام د مولای چې المؤمن یحتاج الی توفیق من الله. مؤمن درو صفاتو ته محتاج دی. یو د خدای توفیق ور کړی وي نو هغه بیا نیک لارې باندې روانيږي. یو د واعظ من نفسه. مولا دی څه واعظ اندرونی واعظ موجود وي. څنګه کسان وی کنه مړوي ضمیر نه مړوي او مو چې مجلسونه دا ډیر کیږي، متمونه دا ډیر کیږي، نصیحتونه دا ډیر کیږي، بیا ویلې جواب انده حدیث کې موجود دی. ځکه ځنو خلکو نه اثر نه کوي چې ضمیر مړ شوی دی. ختم الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم. سټمپ لګیدلی ځنه کسانو باندې. زړه چې پرې مړ شي، چې انسان وحشي جوړ شي، چې انسان مکمل
ایمان ختم شي هغه باندې تقریرونه نصیحتونه قرآنونه حدیثونه پیغمبر نبی رسول هیڅ اثر نه کوي ور باندې او ته به دا ګلاماو نه کوي څنګه مجلسونه ویل اثر نه کوي مولا د خپل هیڅ بیرونی واعظه ضروری ده سواز د توکی خغه نه زیات مهم اندرونی واعظ د خپل ضمیر خود مړ نه وی کنه ایننا ضمیر د بیدار وی زنداوی څه ته واز او نصیحت قبول کی اثر در باندې وکی وقبول ممن ينصحه مولا دې څه دریام شي څه ضروری ده هغه د څه خیرخان نصیحت کوونکی وي دته څنګه ته خیرخوي ته نصیحت وکي په د درې شونه ضروری دی یو توفیق یو د خپل ضمیر ده یو دریام شي د څه چوک د نصیحت کوونکی موجود وي ځکه حافظ شیرازی یو شعر کې توفیق حواله سدسی څه غي څه هر گنج سعادت کې خداداد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحر بود هغه حافظ ته خدای څوره توفیقات ور کړیو حافظ ته خدای څومره سعادت او خوشبختی او دا ترقی ور کړی و څه حافظ دومره نما جوړ کړلا ایدی واجه دا و شپې دعاوانو او د سبه وردو او مناجاتو نتیجه وا کس انسان ته توفیق خدای ور کوي حکم اس کم څ خپل کمال خو وخی کنه د توفیق اندسې نه ملويږي زه یو څو اسباب ترته مختصر اشاره کوم ډیر کم ټایم کې کسه اسباب متعدد دي توفیق اسباب ډیر زیات دي مجلسو کې توفیق ملويږي انسان ته علم توفیق دیر کوي جهل توفیق نه دو بسی صبر توفیق دیر کوي انسان ته متعدد شونه د انسان ته توفیق ور کوي یو شاید انسان ته توفیق وی کوي او دستا هغه خملګره دی خو دوست دی خد کاس د ملګرتیا شي خ دوست د شي خ کاس د ملګری وي یاد وسڅغه معنوي وي روحاني وي علمي ملګری دی وي څغه اخرت دار خوفي وي اهل بیت نه ډریږي حلال او حرام او خیال ساتي هغه ته توفیق ودیر کوي شي هغه د ګناه نه ستای شي بعد محفلونه د ستای شي خو زه ته د بتلای شي لذا قرآن کی سورہ فرقان 28 نمبر 1 کې پروردگار عالم چې قیامت ورځ به ډیر کسان فریاد وکي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وای وی مانه ویلی پلنکی سکینستان پسیدام نن مداغه جهنم نصیب کی نه کېدو نن مدا عذابو سروبرو نه کېدم قیامت کې به ډیر کسان دوستانو نه ملګرو نه فریادونه وکي حتی چا سکینسته سندلی کې تردری کې دکان کې ګرځېدې وسا ملګری ډیر زیات د سیدی چې انسان توفیق جوړي به توفیق ادا کوي شي یو شیدار سبب یو سبب د توفیق ده نیت ډیر مهم ده توفیق یو کوم کس نیت خوي صفانیاتی وي کوم کس کوټا نه وي نیت کې بدنیت انسان نه وي کم نیت انسان نه وي هغه ته خدای توفیق ورکړي او نیت سم پریکټیکل یو بل ته خخوخی یو بل ته باد نه خوخی څه کوم کس چاته مشکلات جوړي یاد وستا هغه ته خدای توفیق نه ورکړي او یو مهم شی ده یو خوش اخلاقی انسان ته توفیقات ورکړي بد اخلاق انسان توفیقات نه سلب کیږي خصوصا ځنه کسان تاسو بلیدلی یو خوش اخلاقی ډیره مهمه ده بیا خصوصا خونی کې ډیره مهمه ده ځنه کسانو نفاق تاسو لیدل د بهر معاشري کې ملګرو سره دوستانو سره محفلو کې غپې شپې خوندي اماغه انسان خپل خونی کې اسرائیل د منافقات ده د دروي ده د دوی چهرې دي د مسلمانې نه ده لکه څنګه بهر د چهره خاده خوش اخلاق خوش طبیعت ملګری خوندوای شي خلخانه بچیا اندسه خوشحال ستا دایا یاد وسته مشکلات رولی بے توفیق د جوړی توفیقات نه سلب کړي آیت الله مرعشی بزرګوار دا واقعیا ذکر کړی دی چې ورځ آیت الله ملکی تبریزی څخه عارف وو استاد وو هغه څنګه ته یو کس راغلو او ته دې څنګه ته کوم عمل خیال وو څ سوره کهف ول دایتونه ول ویلا او دا وک مو خو وکړل مو ته توفیق نشمل او شپې المنځ زه خو صاحب توفیق یم هغه دوی وی ګرنګدې کڅ نګدې کو څو خبرې وته وکړلې هغه غبرای کو لوړ پوسیدو پریشان شو زیا حیران شون څنګه څو ته ول څوري زی بعد رسملو شو مغه کاس موتله څه د تویلی و غیر زی زنه شوم په تو خطول څه اثر نر نه وکوغه څه اعمال د تخیل بیا هغه بل څه د توله ای څنګه وای خبره تا وکړ سختي ولر زولم مو نه پښتنو کې سید توله ای څه مت دی څه خلخانی صدراویا ټیکا اهل عیال صدراویا ټیکا بد اخلاقی شدت پسندی فنڈامنٹلسٹی
خوی د ښه نه دی، خصلات د خونی کې ښه نه دی، ځکه خدای توفیق نه درکوي. کسا گناهان یاد وساته مختلفی دی، انسان توفیق سلب کوي. ایوریزی گناهان شپې عبادت نه د محروم کوي، گناهان سنگینه رو ولی، گناهان انسان توفیق ختموي کموي. اتولا مجتهدی بزرگوار یی چه تاسو بلیدلی ځنه کسان خاص کر جوانان 2 رکعته سبی الموز نه ونه کیږي 2 رکعته. ایدی واجه ماغه گناهانی دی چوریزی کوي، دا گناه دسه د لکه سنگین دروند بوج وزن لکه غار ور باندې یخوي نشي پڅیدای. گناه ما کوا پڅیدای شي، گناه د نه کیږي سپکی بیا المنځو ته پڅیږي، تهجد ته پڅیدای شي، بیا نیکو کرو ته زړه د کیږي. یو صلوات وسه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد. کسا توفیق اسبابونه یو سبب دا ده چې انسان تفکر کوي، غور کوي، سوچ کوي، کائناتو کې، ماضی کې، گذشته کې، خاص کر مرګ باندې سوچ کوي، خدای به خپل توفیق ورکوي. حدیث د مولای من تفکر فی آلاء الله وفق له، چونکہ خدای نعمتوں کی، قدرات کی، نیچر کی، ماضی کی، گذشتہ کی سوچ کوي، فکر کوي، تدبر کوي، خدای توفیق ورکوي. دینه بلی سوچ نه کوي چې پلارانو م څشول، نیکونه م څشول، غور نیکونه څشول، اخولور څشول، زورور څشول، کبرجن څشول، بدشیان څشول، لړل دفن شول، بخلی شول، بی زبان شول. هغوی طاقت نن ختم شوه ده، هغوی زور نن ختم شوه ده. مرگ بهترین فرصت د انسان د پاره او کابر مرگ انسان ته خ توفیق ورکي. څکله دغه لک سوچ کې لک غور کوي کنه، به د خپل نیکو کرو ته زړه کیږي، بعدو کرونه به خپل په خپل منی کیږي. انسان دنیا خرپوي ورو ورو زنګ نسی زړه. پیغمبر ورزي حدیث کې ولڅ ان القلوب تسدو کما يسدو الحديد. او مسلمانو د زړه ته زنګ لګيږي لکه وسپنې ته زنګ لګيږي. ای وسپنې زنګ سوچ کوي، تنسته کوي. پیغمبر نه پښتنه مشو قیل یا رسول الله وما جلاوها، یا رسول الله ای زړه زنګ کی څه سپکیږي، ای زړه زنګ او صفای طریقه لګرته وخه. پیغمبر ته قرات القرآن و ذکر الموت، قرآن سمینه پیدا کوي، تلاوت کوي، زړه زنګ به ختم شي. او بل مرګ گذشته مزي مرګ لګیو دا وای مرگ ما پویره، کابر ما پویره، دا تور شپا، دا تیر شپا، دا کابر توتا یخیده، موتا یخیده، آره و کاستا یخیده. تهران کی یو قبرستان ده، بهشت زهرا نمای ده، لیدلی زای ده. تهران تو سپاته ایچه کم 2 کروڑا بدی ده. ریزی کی 2-300 مڑی کیگی، من طول روڑیان ده یو قبرستان کی دافن کیگی. مردخانه ایوا ده، غسل خانه نوتی ای. او څه لاړ شي بهترین دی برات زوی دی. ویلی ات د ټایم ایو ټایم باندې چې تک سترګې او تغړای کنه نه 200-300 مړي به تخت باندې چولی وی لمبوي به. نو ورنوزي لیدلې زوی خو دی ویلی چې مردگان یو منډه ده. څو ورنوزي دلچسپي اندغه ځکه د څه پښتنې ورکی کوي چې چوک ده، مثلا د توبې چې ملا ده، ذاکر ده، بابو ده، دکاندار ده، زمیندار ده، جرنیل ده، شعبه پیشه مختلفه. او څه کله پښتنه وکي چینه مړ شوی دی، واجه مختلفه چوشتو اکسیډنټ شو، هارت اٹیک شو، هسپتال نه راوړو، خونی کې مړ شو، دا شو. نامای مختلفه، پیشای مختلفه، واجه د مرګ مختلفه، خو یو شای ډیر سیم دی. هغه چی شی دی چې کله سیم برابر او کفنو کې جوړ کی تیاری کی یو خیلتا جرنیل نوانی سا غړې والا پوری یو خیلته رو بسی، یو خیلته قبرو کې دفن کی، یو خیلته خوري پوچي، یو خیلته برابر کی. الله خیر سالو انده بهترین عبرت د انسان د پاره، توفیق د انسان د پاره. څه چې د وړي چې د دې نه جوړوي، کم از کم څه جوړیږي وړای شي غنده د انسان نیک کردار وي، نیک عمل وي، بهترین انسان وي. نو دا انسان د پاره بهترینه سرمایه انداد قربان مشم سه انسان ځان سره یوسی. قرآن ویلی چې بار بار سوره رحمان کې فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسانا ته به د خدای کوم یو نعمت په ویروي، ته به د خدای کوم یو شي نه مخړوي. ای خدای نعمتونه قدرت نه لک سوچ کوا، خصوصا د شی باندې انسان انجام انداده. مولای کائنات سی
حدیث د مولا سره رحم الله عبدا من عین فی عین و الی عین. مولا دی سر خدای رحم کوي یک بنده باندې چې دغه درو سوالو جواب سي ټوله زندگی ساروي. کوم ځینه راغلیم چانه مبدا ابتدا بنیاد مچی شه اصل مچی شه فی عین چی ترغلیم چی شی ترغلیم ذمہ داری مچی دی و الی عین چی تروان یا مقصد مچی دی انجام مچی دی. دغ بنده باندې خدای رحم کوي چې دغه درو سوال او جواب پسې ساروي. دا ډیره مهمه ده انسان لپاره. هارون رشید واورېږي بغداد نه بهر راووتو بهلول ولیدلو. بهلول سبي کیسې کولې، بهلول واز او نصیحت به اوریدلو، بیا به وته فریاد بیا کولو، جوړېدو با کله کله وته ټیم سبي ډېر فریاد وته وکړو، خو بیا به مغا ډول بیا به مغا کوکې رخصتو. ایمو خلکو ډېر انداشه حالات وي، وای وری سارا وخورئ ویا مني څه دا خو ډېرې زبردستې خبرې دي، خو بیا څه ورسیږي عمل نشتا. ژړایا په وکي ژړایا په وکي ډېرو کسانو ژړونې هارون رشید ولا ژړونې دي. مجلس کې ژړا څه مجلس نه لوړ شي بیا واده کې ګناه کوي، خوشحالۍ مو کوي بیا ګناه کوي. کسا ایڅ هارون ته ایڅ بهلول چې کله شهر نه بهر وکسي وتی چې یو نصیحت رته وکا. بهلول سترګې وغړی، یو طرف ته قبرستان جوړ شوی آباد وي، بل طرف ته سابقه بدشیانو ویران محلونه وي، عمارتونه وي. صرف اندې کې وای شعرا او تو کې لاس صوتي څه هذه قبورهم هذه قصورهم. هارون څه نصیحتونه به واوري، انده بهترین نصیحت ده. هغه محلونه دی ویران شوي دي، دای قبرونه دی آباد شي، دا بهترین نصیحت ده کنه. قبر ته سترګې غړاو، قبرستان کسا پلار نیکه قبرو ته څا بدشیانو قبرونه کسا محلونه کسا دینه عبرت خلقانه. وشا انسان خپل انجام نه لګ سوچ کوي، به انسان ته خپل په خپل توفیق ملويږي. قربان مشم یو شوی ته توفیق درکې هغه آداب ده. کوم انسان کې آداب ورکی وی کنه هغه ته خدای توفیق ورکي. آداب د مشر کشر، آداب د والدینو، آداب د استاد، آداب د عالم دین، آداب د او اهل بیتو، چونکه دا آداب ورکی وی کنه خدای هغه ته توفیق ورکي. تاسو بلدلی مؤدب کسان خدای توفیق ته ملويږي، او انسان کې څه آداب ورکی وی، انسانیت ورکی وی، سلام ازداوی، کلام ازداوی، انسانیت ورکی وی، احترام ورکی وی. تاسو دیو مثال وکسي کربلا کې حضرت حر بزرگوار د آداب مثال له عزادارو. حر ته ویلې د درجه ملو شولا، حر ویلې حر څه خدا نه خواسته لعنت الله کېدای شو، حرنا رحمت الله علیه السلام وګرځیدلو. مغ آداب واجب عزادارو. څه کله د مولا ذوالجنا جلاب ونیوللو، بیبیان وتر سوالی ایس مولا یو ټکی وته وکړلو، سکلت کا امک یا حر، حر مور د په متام کېنا. ایس کله مولا حسین ته سترګې وغړولې، ساری ټیټ کړلې وا جمله یې وکړله، او د مولا زهرا غونډې کې عظیمه مور ده کني جواب مو مدیر کړی و.